بسم الله الرحمن الرحيم. باب معرفة الفروض ومستحقيها. باب کې مسله ذکر کولی شي فروض چې کوم ده د فرض یعنی مقدار او پیژنې و مستحقیها او دوی مسله ذکر کوي د دغه مقدار مستحق څوک دی. مقدار په دې میراث کې چې هغه مثال ثلث او ثمن او ربع او بل دي. بیا د دې مقدار مستحقین حضرات دي څوک دا غي تذکرہ کوي نو فرمای الفروض المقدره فی کتاب الله تعالی ستتون. هغه فروض چې کوم مقدر دي د الله په کتاب کې نو دا شپږ دي. معنا شپږ حصے داسې دي چې الله په خپل کتاب قرآن کې ذکر کړی دي. هغه شپږ حصے نصف ربع ثمن دریشول ثلثان ثلث سدس دریشول شپږ د الله په کتاب کې دغه حصے ذکر دي. ده فرمای الفروض المقدره ستا نقطه ورته وی السهام المقدره. دا د په اعتراض کوي. اعتراض دا واردېږي فروض د فرض جمع ده او فرض خو ویلی شي مقدار او اندازې ته. نو اضافت د فروض مقدره ته دا اضافت د شی د خپل نفس ته نه فرض هم تقدیر او مقدر ته وي او مقدر هم دغه مقدار او اندازې ته وي. نو معنا دا شول الفروض المقدره 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 نو ترکیب غلط شو. نو نقطه جواب کوي فرمای دلته مراد د فروض نه سهام دي حصې دي او د مقدر نه مراد اندازه ده. نو حساب په اندازې هغه حصې چې کم اندازه شوي دي. نو السهام المقدره هغه حصې چې کم اندازه شوي دي فی کتاب الله د الله په کتاب کې یوازې دا ذکر کوي چې کم د الله په کتاب کې دي ناغه به دا شپږ دي. په خلاف د هغې نه چې کوم ثابت دي په اجماع سره هغه بیا د دې نه زیاتې دي. مخکې مسله د عول کې را روانه ده. کوم چې مثال په طور مسله د شپږو نه کېږي، مسله د 12 نه کېږي، مسله د 24 نه کېږي، په دې هر یو کې عولونه کېږي. مسله د شپږو نه نو هلته تاسو وایې په دې کې چې کوم دی عول کېږي 4 ته 4 عوله پکې کېږي 10 ته خبره رسي. او دارنګه مسله د 12 نه کېږي نو هلته تاسو وایې په دې کې عولونه کېږي خو طاق کېږي جفت نه کېږي 13 ته 15 ته 17 ته 24 نه مسله کېږي نو هلته معول کېږي یا 1 یا 2. بهر کې دا چې کوم د عول مسله د اغم یو مخرج دی خدا ثابت قرآن حدیث باندې خو نه دی. دا ثابت دی په اجماع باندې. نو ځکه دې ذکر کوي چې کم ثابت دي په کتاب الله سره نو هغه ستتون دا شپږ مقدرات دي. 3 النصف والربع والثمن 3 دا دي. دې ته ویلی شي نوع اوله. دا 2 نوع دي دا مقدرات. دا 3 چې کوم دي دې ته ویلی شي نوع اوله. او دا 3 چې الثلثان والثلث والسدس دا 3 دي نو دې ته ویلی شي نوع ثانی. د مخکې ته چې نسب دی او ربع ده او ثمن ده دې ته نوع اوله وي. ولې؟ ځکه چې دا اول د موجوداتو دپاره دي. اول د موجوداتو دپاره اول چې موجود شوي دي انسانانو کې نو ښځه خاوند دي. آدم علیه السلام او حضرت حوا په خپل منځ کې سو ښځه خاوند. نو دا نسب او ربع او ثمن دا د ښځې د خاوند حصې دي. نو دا د نوع اول د موجوداتو حصې دي. نو ځکه دې ته ویلی شي نوع اوله. او دا دویم چې ثلثان ثلث سدس دې ته ویلی شي نوع ثانی. ځکه ورته نوع ثانی وایي چې دا ثانی د موجوداتو دپاره وي. ثانی د موجوداتو ښځه خاوند چې راشي که نه د هغې نه پس بچي کېږي نو بیا ترې نه لوریانې راشي نوسۍ به راشي بیا به خپل منځ کې خویندې پیدا شي بیا به چې بچی وشو نو اوس به دا ښځه مور شي. نو دا د لوریانو دي د نوسو دي دا چې کوم د خویندو دي او دا د مور ایسي دي. نو چې مور کېږي دا هله چې بچی راوړی چې بچی نه راوړی هغه مور کېږي نه.
نو دا چې کوم درې حصې دي نو دا د ثاني د موجوداتو دپاره دي نو ځکه دې ته نوع ثاني وایي. د دې سره چې نوع اوله وګورې نو النصف دا ضعف دی د ربع دپاره او ربع دا ضعف دی د ثمن دپاره. اخوانه راځي نو داسې به ووایي. همدغه رنګې ثلثان دا ضعف دی د ثلث دپاره او ثلث دا ضعف دی د سدس دپاره. نصف دی به طوري مثال په اتو کې نصف څلور دي نو څلور دا ضعف دی د ربع دپاره په اتو کې ربع دوه دي نو څلور ضعف وي د دوو او ربع په اتو کې دوو ثمن په اتو کې یو دی نو دا دوه د یو ضعف دی. همدارنګې ثلثان به طوري مثال شپږ دي نه په شپږو کې ثلثان څلور دي ثلث پکې دوه دي سدس پکې یو دی نو ثلثان څلور دي دا ضعف دی د ثلث دپاره چې دوه دي او ثلث چې دوه دي دا ضعف دی د سدس دپاره چې یو دی. اخوانه راځي نو دې ته تضعیف وایي. د دې خوانه شروع شه دی به تنصیب شي. سدس دا نصف دی د ثلث دپاره ځکه سدس یو دی ثلث دوه دی نصف شو او دا ثلث دا نصف دی د ثلثان دپاره ځکه ثلثان څلورو او ثلث پکې دوه او دوه د څلورو نصف وي. همدارنګې دې بلې نوعې ته واوړئ. ثمن دا نصف دی د ربع دپاره په اتو کې ثمن یو دی ربع پکې دوه نو دا نصف دی د ربع او ربع دا نصف دی د نصف دپاره ځکه ربع دوه دي او نصف په اتو کې څلور دي دا د هغې نصف دی. نو دی فرمایي دا دواړه نوعین مې درته وویې ته پکې خبره چلولی شي علی التضعیف د اخوانه راځلو تضعیف والتنصیف د دې خوانه ځلو تنصیب یو به د بل نسب ګرځېږي. نو دا هغه سهام مقدره دی فرمایي و اصحاب هذه السهام او مالکان د دې حصو چې کوم دي نو 12 نفرا 12 کسان دي. قرآن دغه 12 دا شپږ چې کوم دی حصې ښوولي دي او دا شپږ حصې چې میلاویږي نو 12 کسان داسې دي دې ته اصحاب الفرایض وایي. وړاندې مو اختصار کې ذکر کوو څلور نارینه دي اته زنانه دي. دا 12 کسان دي چې د دې حصو مستحق دي نو 12 نفرا دا 12 کسان دي. 4 من الرجال څلور چې کوم دی په دې کې دا د سړو نه دي او اته پکې دا د ښځو نه دي. نکته والا ذکر کوي النفر بمعنى الانسان دا د په اعتراض کوي. اعتراض دا واردېږي چې دی وایي اصحاب هذه السهام 12 نفرا د دې حصو مالکان دا 12 نفر دي او عرف عام کې د نفر اطلاق دا په سړو باندې کیږي. عرف عام کې اطلاق د نفر دا په سړو باندې کیږي. نو معلومیږي دا چې دا 12 سړي دي او سره دي نه چې 12 خو سړي نه دي. سړي خو پکې صرف څلور دي ښځې پکې اته دي. نو نکتې والا وایي دلته نفر په معنا د انسان سره دی او انسان به سړي ته اوم وایي ښځې ته اوم وایي. نو د دې حصو مالکان 12 انسانا دا 12 انسانان دي. 4 من الرجال څلور پکې د سړو نه دي. سړي مقدم کړو د وجې د شرافت نه نو هغه څلور وهم الاب والجد الصحیح په دې کې پلار دی په دې کې جد صحیح دی او دارنګې والاخ والزوج دا څلور دي پکې. یو په دې کې پلار دی دلته اجمال کې د پلار مسله مخکې ذکر کوي وړاندې په حصو تفصیل کې سره پلار مخکې کوي بیا ورپسې جد. وجه دا ده چې پلار سړي مقدم کړو د وجې د شرافت نه بیا پلار مقدم کوي د نیکه نه ځکه چې پلار موجود وي نیکه محجوب وي نو پلار مقدم. نیکه چې کوم دی ورپسې ذکر کوي په نسبت چې کوم دی د رور نه. وجه دا ده چې اخیافي رور دا محجوب وي په نیکه سره د امام صاحب په نسبت باندې دا بلکې دا اتفاقي دی
او بیا ورپسې اخیافي ذکر کوي د خاون او د زوج نه مخکې اخیافي ذکر کوي. وجه دا ده چې د دې دریو رشته د نسبي ده، پلار نیکه اخیافي دا رشته نسبي ده، او د خاون رشته دا سببي ده. نو بیا اخیافي مقدم کوي په خاون باندې ځکه چې نسب دا مقدم دی په سبب باندې. نو مخکې دغه درې ذکر کوي. نو فرمایي دا هم الاب یو په دې کې پلار دی، دویم والجد نیکه دی. خو جد سره قید دی داسې نیکه الصحیح چې نیکه صحیح ورته وي. یو جد فاسد دی، جد فاسد دا د ذیل ارحامو نه دی. هلته به رستو اخیر د کتاب کې بیا راځي ذوی الارحامو کې. نو یو جد صحیح شو دا د ذیل فروزو نه شو، یو جد فاسد شو دا د ذیل ارحامو نه شو. اوس جد صحیح او فاسد څنګه پیژنو؟ د تعریف ذکر کوي وهو اب الاب وان علا. جد صحیح دی ته وایي چې دا د پلار پلار دی، اگر چې داسې په بره باندې سونه مخکې زینو. د پلار پلار دی دارنګې د پلار د پلار پلار دی دقرنګې د پلار د پلار د پلار د هغې د پلار پلار دی. دا به جد صحیح وي. تا ته مختصر ټکی ذکر کوو. جد صحیح به دایي چې تی نسبت کې د مړي ته په منځ کې ښځه نه راځي، منځ کې ښځه راتلله بیا به جد فاسد ګرځېږي. د پلار پلار ښځه پکې نشته، جد صحیح دی. د پلار د پلار پلار ښځه منځ کې نشته، جد صحیح دی. د مور پلار منځ کې ښځه راله، د مور پلار د نیکه فاسد دی. د پلار د مور پلار فاسد دی. د پلار د پلار د مور پلار فاسد دی. هغه په ذیل ارحامو کې دی. نو دی فرمایي اب الاب و ان علا. دریم چې کوم دی الاخ لامن حصې مخکې ذکر کوي. څلورم دی والزوج خاوند دی. وثمانی من النساء اته چې کوم دی په دې کې هغه د ښځو حصې دي. وهن الزوجتو په دې کې چې کوم دی یوه ښځه ده. ښځې مقدم کړه ځکه دا اصل ده د دې بچو دپاره. لور خو هله راځي چې ښځه راشي، خور خو هله راځي چې مخکې مور موجود ده چې کوم دی نو خور ترې نه جوړه شي. دا یې اصل ونو ځکه را مخکې کړله. دویمه دا ده چې هلته په اخره کې ذکر شو خاون، دلته ذکر کوي ښځه ځکه چې دا دواړه جوړه ده چې یو بل سره نږدې شي نو هغه به آخر شي، دا به اول شي. والبنتو دویم چې کوم دی لور ده. دریم و بنت الابن د لور د زوی لور ده. یو د لور لور وي هغه بیا ذیل ارحامو کې وي. وان سفلت والاخت لاب و ام عیاني خور ده. والاخت لاب علاتي خور ده. والاخت لام او اخیاپي خور ده. والام والجد دارنګې مور ده. والجدة صحیحه او صحیح نیا ده. جده دا دو قسمه ده. یو ته چې کوم دی جده صحیحه وي او بل ته جده فاسده وي. دلته په ذیل فروزو کې جده صحیحه ده او کوم چې جده فاسده ده هغه په ذیل ارحامو کې ده. اوس جده صحیحه چاته وي؟ وهي التي ده هغه ښځه ده لا يدخل في نسبتها چې نسبت یې کې دې مړي ته نو نه به داخلېږي په دې کې جد فاسد، فاسد جد پکې نه راځي. هغه جده صحیحه ده چې نسبت یې مړي ته وکړي، جد فاسد پکې نه راځي، دا به جده صحیحه وي. د مور مور جده صحیحه ده. د مور مور صحیحه ده. د پلار مور جده صحیحه ده. د پلار مور جده صحیحه ده. نیکه منځ کې شته خو فاسد خو نه دی. چې کله جد فاسد په منځ کې راشي بیا به جده فاسده ګرځېږي. د پلار د مور پلار. اوس د پلار مور هغه جده صحیحه وه خو اخواته چې کوم دی پلار هغه جد فاسد شو. اوس د هغې مور چې ووایي نو دا به جده فاسده شي. نو دی فرمایي چې جده التي لا يدخل في نسبت الى الميت جد فاسدون. خجی دا خو اختصار 12 کسان ته وپېژندل. لږ وضاحت او تفصیل ذکر کوي. اما الابو هر چې پلار دی نو په له احوال ثلاثون د لپاره 3 احوال دي. اجمال کې مقدم کو، تفصیل کې مقدم کو. پلار د لپاره 3 احوال دي. الفرض المطلق یو د پلار د لپاره فرض مطلق دی، معنی صرف د ته فرض ملاویږي فقط. پلار د لپاره صرف حصہ د فرض ده فقط.
نو معنا دا ده چې دا به خالی وي د تعصیب نه، په ده کې به عصبیت نه وي، صرف فرضي حصه اخیستلی شي او هغه فرضي حصه وهو سدس، دا سدس دی چې کوم د شپږم حصه به ورته میلاویږي. دا کله وذلک مع الابن چې د مړي زوی موجود وي او ابن الابن یا نوسی موجود وي و ان سفله، ته مړ شوې خو ستا بچي شتې یا ستا چې کوم د زوی مړ دی خو نوسی دې شتې، یا الله دونه عمر درکړی دی چې ستا زوی مو نوسی مو کړوسی مو، نو زوی دې مړ دی نوسی دې مړ دی کړوسی دې شتې او ته مړ شوې ستا پلار شتې، نو په دې وخت کې به ستا پلار ته څه میلاویږي؟ سدس. وجه دا ده چې لاندې زوی موجود وي دا عصبی، او چې زوی نه وي نوسی دا عصبی، او چې کړوسی دا عصبی. نو دې وخت کې لاندې سلسله ستا شتې نو دا عصبیت دې شتې، نو بره پلار دته به صرف فرض میلاویږي، نو هغه سدس دی. وړاندې د مخارجو تفصیل کې به خبره راځي چې کله په مسله کې صرف سدس راشي بل څه وسره بیا مسله د شپږونه کېږي. لکه دلته مثال په طور ته مړ شوې پلار دې شتې او زوی دې ام شتې، زامن دې شتې، زوی دې او که زامن دي، ته مړ شوې پلار دې شتې، نوسی دې شتې، نوسی دې او که نوسی دي، نو مسله پلار دپاره سدس کې دا به د شپږونه شي، مسله به د شپږونه شي. نو سدس په شپږو کې یو دی، دا به تې ستا پلار ته میلاو شي چې د دې ماشومانو نیکه دی. باقي پاتې شو پنځه، دا به راځي چې کوم دی ستا بچو ته، نو که د یو زوی دی جو غونډ به والي، که د دوه او درې او پنځه دي او لس دي په دې به تقسیمې، که تقسیم برابر کېدو هغه په خپل ځای خبره ټیک ده، په خپل ځای بالفرض تقسیم نه برابرېږي، نو بیا به چې کوم دی رؤوس د من انکسر راخلي او په اصل د مسله کې به ضربې او بیا به چې کوم دی په تقسیم کې بیا خپل مسلې وي د تصحیح. مثال دې صورت کې ووایو ته مړ شوې ستا دوه زامن پاتې شو، یو د پلار دی، نو مسله دې وی چېره بچي وي نو د پلار دپاره څه وي؟ سدس. مسله شپږونه شوله، سدس په شپږو کې یو به ترېنه واخلي پلار، باقي پاتې شو پنځه، پنځه به راشي ستا دوو زامنو ته. دا پنځه په دوو زامنو باندې صحیحا نه تقسیمیږي، نو دلته به نسبت ګوري، اخوا دوه دي زامن، حصې دي پنځه، د پنځو دوه منځ کې څه نسبت دی؟ تفصیل مخکې وی خو مختصر وی دلته کسر دی، تباین دی. او چې کله کسر وي تباین نو کل رؤوس د من انکسره به راخلي او په اصل د مسلې کې به ضربې یا په اول د مسلې کې به ضربې تا ته به تصحیح راوباسي. کل رؤوس د من انکسره په چا چې تقسیم نه راځي، تمام رؤوس دې مسله مذکوره کې دوه دي، دا راواله او په اصل د مسلې کې ضرب کا مسله اصلي ده چې شپږ دي، شپږ په دوو کې 12، نو د شپږو په ځای به مسله د 12 نه شروع کړي. بیا چې د چا حصه ده د اصل مسلې نه هغه راله مضروب کې بیا ضربې، دلته مضروب دوه، د پلار سره اصل مسلې په شپږو کې یو په دوو کې ضرب، نو دوه د 12 نه به دوه پلار ته ورکړي. د دې بچو دپاره حصه پاتې شوه پنځه، پنځه په دوو کې لس، لس چې کوم دی د 12 نه دا به د دوو زامنو ته ورکړي، نو لس چې په دوو تقسیم کې پنځه پنځه به راورسېږي دې طریقې. لہذا دی فرمایي الفرض المطلق وهو السدس وذلك مع الابن یو او ابن الابن وان سفل، ابن الابن وی که ابن الابن وی دویم، والفرض والتعصیب معا، دته به میلاویږي د پلار ته فرض او عصبیت د مخکینی د پر دلیل قرآن مقدسه کې دا الله ذکر کړي، قرآن کې تصریح د دې راغلی ده ولابویه لكل واحد منهما السدس، پلار د پاره هم سدس دی، مور د پاره هم سدس دی. بیا فرمایي ان کان له ولد، دی دلیل دی. دویم صورت چې ذکر کیږي پلار د پاره فرضیت ملاویږي او تعصیب عصبیت به ملاویږي، وذالک مع الابنه او ابنه الابن، دا چې سړی مړ شي او لوري پاتې شوي وي یا نوسی پاتې شوې ده، و ان سفلت اگر چې په ښکته باندې نوسی ده کړوسی ده ار یو چې ده، نو ته مړ شوې ستا لور پاتې شوله، که د لور ده او که چې کوم د مثال په طور ستا لوریانې دي، لور دي نیم مالی کېږي، دوه او درې او شل لوریانې دي ثلثین کېږي، د ثلثین نه بره جینکۍ فرضیت اخیستی نه شي، نو که د یوه لور وه استعمال کې به نیم دغه شي، او که د ډېرې وي ثلثین به هغې ته میلاو شي. په دې وخت کې چې کوم دی پلار
عصبه دی ځکه لاندې ستا عصبه نشته مخکې خو د زوی و نو سې هغه عصبه و اوس دلته ستا لاندې عصبه نشته نو دویم نمبر بر عصبه چې هغه پلار دی نو که د یوه لور وه نصف به هغې له ورکو نیم پاتې شو دا به پلار ته لاړ شي ستا پلار ته په عصبیت سره او که د مثال په طور 2 او 3 لوریانې دي 20 لوریانې دي هم دقه مسله ده چې ثلثین به میلاویږي د 2 نه چې جینکې زیاتې وي ثلثین به دوی ته ورکړي ثلث پاتې شو ثلث به ځي پلار ته په طریقې د عصبیت سره لوریانې نشته لاندې د نوسې دي خو د زوی لوریانې د لور لوریانې نه د لور لوریانې د ذی الارحامو کې دي څنګه چې د خپلې لور مسله وه همدقسې د نوسې ده یوه نوسې ده نیم مال کېږي 2 او 3 او 20 نوسیانې دي ثلثین کېږي همدقسې د زوی لور ده کړوسۍ ده کړوسیانې دي دا چې کوم مال بچ شو دا به د پلار ته راځي نو ومع الابنة د لور سره و ابنة الابن همدقه رنګې چې کوم دی د لور سره دلته مسله چې کوم دی دا اجماع په دې باندې منعقد ده چې د دپاره به سدس کېږي دا تعصیب کېږي او دریم صورت نه دا هم بل صورت ته وی چې کوم دی والفرض والتعصیب مخ دا بل مخکې کوته فرض او تعصیب چې دواړه ولري نو ذالک مع الابنة وابنة الابن سړی مړ شو لورې پاتې شوله نو نصف کېږي د لور سدس کېږي چې کوم دی د پلار نصف کېږي د لور او که 2 او 3 لوریانې وي نو ثلثین کېږي د لوریانو او سدس کېږي د پلار مسله د شپږو نه یو پکې د پلار نصف پکې د لور یا ثلثین پکې د لوریانو اوس دا باقی چې کوم پاتې شو دا به بیا پلار ته ورکې په طریقې د تعصیب سره و ابنة الابن و ان سفلت او دریم صورت دی والتعصیب المحذوف خالص عصبیت دی وذلك عند عدم الولد چې کله سړی مړ شي او د هغه اولاد نه اولاد نشته چې کوم د لاندې سلسله نشته نو بیا بره سلسله دا بیا چې کوم دی د عصبیت ده هغه به صرف چې کوم دی پلار ته میلاویږي قرآن مقدسه کې الله ذکر کړي فإن لم يكن له ولد یو سړی مړ شي اولاد یې نه وورثه ابواه او میراث یې مور او پلار ته میلاویږي نو فلأمه الثلث مور دپاره ثلث دی نو دا دوی حصې دا ډایرکټ چې کنده د پلار دی نو هلته به خبره تفسیر کې کوو چې دا موقع د بیان ده او موقع د بیان کې د یوه حصه بیان شوله د بل حصه اگر چې نه د بیان شوې دا سره په شان د بیان ده نو دا ثلث چې کوم دی د مور شو نو ثلثین پکې دا د پلار شول وولد الابن وان سفل والجد صحیح جد صحیح چې کوم دی کل اب دا په شان د پلار دی دلته 2 نسخې دي یوه نسخه دلته د متقدمینو حضراتو ده هغه نسخه داسې ده چې والجد صحیح نو دا درېمه کرښه به رامخکې کې وهو الذي لا تدخل في نسبته الى الميت بیا د هغې نه پس فرمایي کالاب الا فی 4 مسائل دا د متقدمینو طرز دی او غوره عمده ده وجه د غورهوالي دا ده چې یو خو په دې نسخه کې چې کوم د متاخرینو طریقه ده نو دې کې 2 ځل ذکر کېږي والجد صحیح وروسته بیا فرمایي والجد صحیح نو تکرار پکې دی او متقدمینو په نسخه کې تکرار نشته دویمه وجه دا ده چې دا متقدمینو په نسخه کې تعریب د جد دا مقدم دی هلته ذکر کې والجد صحیح ورپسې تعریب هم ذکر کی نو طریقه دی چې د احکامو نه به وړاندې تعریب ذکر کړي نو ځکه دغه نسخه غوره ده خو عام متداول د متاخرینو نسخه ده نو دوی هلته ذکر کې والجد صحیح وروسته بیا بیانوي والجد صحیح هو الذي لا تدخلو نو دا ډیره غوره نه ده یو پکې تعریب تاخیر راځي دویم پکې والجد صحیح دا مکرر راځي جد صحیح تعریب دا وروسته ذکر کوي هو الذي لا تدخل في نسبته الى الميت نسبت مور ته کینو په دې کې ناراضي نه مړی ته کینو دې ته جد صحیح وي دا جد صحیح کل اب په شان د پلار دی الا فی 4 مسائل په څلورو مسلو کې دا د پلار په شان ته نه دی دا نیکو په شان د پلار دی د پلار مسائل دی وسوي او څلور مسائل هغه کې دا مستثنا دی هغه څلور مسائل دی فرمایي وسنذکرها فی مواضعها ان شاء الله دلته به سره یو نقطه ولګي
والجد صحیح کالاب فی جمیع احکام المراث، فی جمیع احکام المراث دا به سره ولګي. ولی وجه دا ده چې اعتراض دا پیدا کیږي ته جد صحیح په شان د پلار دی الا فی اربع مسائل. نو اربع مسائل استثناء له د اربعو او واپس چلړ شي د پلار د پر خودري احوالو. دا استثناء د اکثر د اقل نه، او استثناء د اکثر د اقل نه، استثناء د اقل وي د اکثر نه. نو ظاهري استثناء ټیک نه ده. نو دې د پاره دا مستثنا کې تعمیم پیدا کولو د پاره چې استثناء ټیک شي نو به وایي داسې جد صحیح کالاب فی جمیع احکام المراث. دلته یوازې دغه صور ثلاثه نه وایو کم چې د اب د پاره، بلکې فی جمیع احکام المراث، په تمام احکامو د میراث کې دا نیکه په شان د پلار دی الا فی اربع. اوس به د هغې نه دا خاص استثناء وکړي الا فی اربع، مگر څلورو مسایلو کې نه په خپل ځای باندې راځي. ویسقط الجد بالاب، دا جد چې کوم دی ساقط دی په دې پلار باندې. دلیل دا دی چې لأن الاب اصل فی قرابة الجد، وجه دا چې اب دا اصل دی په قرابت د دې جد کې الی المیت. اصل چې کوم دی پلار دی او د هغې په تبعه کې نیکه راځي. نو چې نیکه راځي نو ځکه چې کوم دی په دې پلار باندې نیکه ساقط دی. په دې باندې اشکال دا پیدا کیږي چې دې کتاب کې خو مصنف مسائل ذکر کوي، دلائل نه ذکر کوي. نو بیا په دې موقع باندې دا دلیل ور ذکر کوي چې لأن الاب اصل فی قرابة الجد، دا خو دلیل دی. دې ته بیا څه ضرورت و؟ ځکه ته خو مسائل ذکر کوي، جو مسله ذکر کوه دغه مسله وه چې ویسقط الجد بالاب به دا کافي وه. لأن الاب اصل دې ته ضرورت نشته. دا دې نه جواب دا دی. دا صحیح ده چې کتاب د پاره د ذکر د مسایلو دی، نه د پاره د ذکر د دلایلو. خو کله کله دې دلیل ذکر کی تکثیرا للفائده، تکثیرا للفائده، کله کله دلیل ذکر کی. نو دلته دلیل ذکر کوو د پاره د تکثیر د فائدې. هغه دا چې دا یو قانون دی، که دلیل اوم دی خو دلیل سره سره دا یو قانون ذکر کوي. هر یو چې هغه اصل وي بل به ساقطوي، هر یو چې هغه اصل وي بل به ساقطوي. نو وروسته به همدا قانون ذکر کوي القربا تحجب البعدا. پلار باندې نیکه ساقط دی، په نیکه باندې ور نیکه ساقط دی، په زوی باندې نوسی ساقط دی، په نوسی باندې کړوسی ساقط دی. نو دا دلیل دی خو دې سره یو قانون ذکر کوي د پاره د تکثیر د فائدې. نو ځکه ورسره دلیل بیان کړه. اشکال پیدا شو. ته خو دا دلیل دی په دې کې تکثیر د فائدې دی او هر یو چې هغه اصل وي په قرابت کې نو دا بل به پې ساقط وي. لږ چې مخکې روان یو هلته د مور حصه هم راځي، اخیاپي حصه هم راځي. نو هلته خو مور اصل ده په حصه د اخیاپي کې، او د مور سره خو اخیاپي نه ساقطېږي. ستا اخیاپي چې ستا نه ایساري خو د مور بچی دی، نو اصل مور ده او د مور په وجه باندې اخیاپي نه ساقطېږي. نو څنګه ته قانون ذکر کوي چې کم اصل وي په هغې به بل ساقطېږي. پلار اصل دی نیکه دې ساقط کړه، نو هلته په مور باندې اخیاپي ساقط کړه که نه؟ دوه جوابت نه کوی شي. اولا قانون عمده دی چې اصل باندې فرع ساقط وي، لکه په پلار نیکه ساقط دی، د دې قانون تر مخه په مور باندې اخیاپي ساقطول پکارو. خو بیا اخیاپي ساقط نه دی، ثابت دی خلاف القیاس. بس شریعت ویلی دی، شریعت ویلی دی چې کوم د اخیاپي د پاره سودس ویلی دی، سولس یې وله ویلی دی چې کله ډېر وي، نو دا ثابت دی خلاف القیاس. نو په دې وجه باندې قانون عمده ټیک دی. نو تکثیر فایده وا ځکه مو قانون ذکر کو، خو هلته اخیاپي نه ساقطېږي، ثابت دی خلاف القیاس. دویم جواب قانون عمده دی چې اصل باندې فرع دا ساقط وي، خو اله چې په دې اصل کې قوت وي. قوت څه دی؟ د عصوبت دی چې د عصبوي. پلار اصل دی په ده کې عصبیت دی چې نیکه ساقط کو. مور ټیک ده چې اصل دا د اخیاپي رور خور په نسبت باندې، خو مور خو عصبه نه ده. نو چې عصبیت پکې نشته دی نو ځکه چې کم دی اخیاپي پې نه ساقطېږي. نو لہذا دلته
پلار چې کوم دی اصل هم دی عصبیت هم دی نو ځکه یې نیکه ساقط کو او هلته مور اصل دا خو عصبیت پکې نشته نو اخیافي ساقط نه کو بیا پې اشکال پیدا شو صحیح ده چې مثال په طور اصل هم وي عصبیت هم وي په هغه باندې اسقاط راځي نو بیا خو په کار دا ده چې مور اصل شوه عصبیت پکې نشته نو ځکه اخیافي ساقط نه کو په کار دا ده چې بیا نیا هم ساقطه نه کړي بیا خو په کار ده چې نیا هم ساقطه نه کړي ځکه عصبیت پکې نشته دی او باوجود د دې نه چې مور شتي نو نیا ساقطه ده نو تا خو دا وی چې سقوط راځي چې اصل وي او عصبیت وي نو پلار کې اصالت عصبیت شتي نیکه ساقط په مور کې اصالت او عصبیت نو نو اخیافي ساقط نه کو بیا په کار دا ده چې په مور کې اصالت دی عصبیت پکې نشته جو نیا هم ساقطه نشي او سره د دې نه چې مور باندې نیا ساقطه ده نو جواب ته نه کوي شي چې د سقوط د پاره دا دوه ټکي وي اصالت عصبیت دا ټکي وي دا قانون شو اصالت عصبیت نو پلار اصل عصبه نیکه ساقط مور اصل دا عصبه نه دا اخیافي ساقط نشو اخوا چې نه ساقطیږي دا نیا په دې نه ساقطیږي چې ګینه دلته دا مور عصبه یا دا یا نه بلکې اصل کې دا حصہ او برخه دا د انوثت ده دا برخه د انوثت ده او برخه د انوثت مور واغسته نو نیت صفات نه شونو دا برخه د انوثت ده او انوثت چې کوم د مور موجود و مور ایسا واغسته لہذا نیت صفات نه شونو نو ځکه ساقط شوه عمده وجه به تا ته مخکې راځي مثال دوه لوریانې دي اخوان وسی هغه ته څه نه کېږي نو ځکه دوه لوریان دي ثلثیان به اخلي او چې ثلثیان یې واغسته د جینکو چې که د فرضیت صرف ثلثیان وي نو نوسی ته څه نه پاتې کېږي نو که چېرې یوه لور وي هغه ته نصف ورکولی شي بیا به نوسی ته سدس ورکې تکملة للثلثین نو دلته برخه د انوثت د هغه مور واغسته نو نیا ته څه پاتې نه شول نو ځکه نیا ساقطه شوله لأن الأب أصل في قرابة الجد إلى الميت والجد الصحيح هو الذي لا تدخل في نسبة إلى الميت أم وأما أولاد الأم كم چې د مور اولاد اخیافي دا دریم نمبر نو په احوال ثلاث د پر درې احوال دي السدس للواحد اخیافي چې کم ضرور راغلی وي او دا یو وي د پر صرف سدس کیږي الله فرمایلی ان کان رجل یورث کلالتا یو سړی وراثت وړي او د کلالوي خکته بر سلسله نه او امرأة کلالة یو خزه د کلاله خکته بر سلسله نشته رونه خویندشتي نو فله اخون ورور دی او اختون نو دلته مراد اخیافي دي صورت کې دا مسله دوه ځای ذکر ده تفسیر کې به ان شاء الله راشي نو فله اخون نو دلته اخ نه مراد اخیافي دي اختون اخیافي ده بل کل واحد منهما السدس دا قرآن ثابت او وجه دا ویلې شي چې د دې کسانو ته رشتہ د مور په وجه ده او د مور د پر سدس وي نو ځکه دوی د پرم سدس دي نو والثلث للاثنين او که دوه راشي به د هغوی د پر ثلث دی د دوه راشي پس واعده یا د دوه نه زیات راشي هغوی د پر بیا ثلث دی د قرآن کریم کې ذکر دي فإن كانوا اکثر من ذلك فهم شرکاء فی الثلث نو که دا دوه دي او که درې دي او که لس الکان دي اخیافي دوه دي او که شل جینکې دي اخیافي او که ګډ وډ دي په درې واړو صورتونو کې د دپاره کېږي ثلث او بیا چې ثلث تقسیمیږي نو په دې کې د مذکر او مؤنث فرق نه علی السویه وجه دا ده چې دوی ستا نه حصه اخیستله د مور په وجه باندې او د مور بچي الکان هم دي او جینکې هم دي نو دلته لذکر مثل حظ الانثیین نه وي نو ځکه فرمایي ذکورهم و اناثهم فی القسمة والاستقاء په تقسیم او په استقاء کې سواء دویم حال ذکر کیږي ويسقطون بالولد وولد الابن وان سفل بل حال دا چې کوم د دریم دی هغه ذکر شو دا چې کوم د دریم حال ذکر کیږي يسقطون بالولد یو سړی مړ شو دغه بچی شته اخیافي ساقط دی وولد الابن وصی شته اخیافي ساقط دی وان سفل دا اتفاقی مسله ده امام صاحب او صاحبین مني همدارنګه چې کوم دی وبالاب والجد په پلار او په نیکه باندې آیا په دې ساقط دي نو یو په پلار باندې سقوط دی هغه متفقه ده یو په نیکه باندې سقوط دی نو په نیکه باندې
اخیافی اتفاقا ساقطیږي خو عیانی علاتی امام صاحب ساقط وي صاحبین نه وي نو ځکه سره ټکي ذکر کوي وبالاب والجد بالاتفاق دلته اتفاق دی چې په دې باندې به دا ساقط وي دوی ته به حصه نه میلاویږي دی چې کوم دی دریم حالت دی دا عصبو او ذیل فروزو نسبی څلورم په ذیل فروزو کې هغه خاوند دی و اما للزوجې په حالتان النصفو نیم به کېږي عند عدم الولد و ولد الابن چې کله اولاد نه او د اولاد ولد نه بچی نشته او د دې خاوند دپاره چې کوم دی نیم مال کېږي د ښځې په مال کې چې د ښځې بچي نه بچی اولاد عامه ده که د دې خاوند نه او که د بل نه خو د ښځې مطلقې بچی نشته ولد الابن و ان سفله اگر چې دا پخکته وي نو چې اولاد یې نشته بیا به د خاوند دپاره نیمه حصه کېږي د قرآن مقدس سره دا چې کوم دی په خپله ثابت دی ولکم نصف ما ستاسو دپاره نیم د هغه مال دی ترکه ازواجکم چې ستاسو ښځو پرېښي وي بیا فرمایي ان لم یکن له ولدون که د دې ښځو بچي نه عامه ده که دا بچی د دې خاوند نه دی عامه ده که دا بچی د بل خاوند نه دی عامه ده که دا بچی الک دی عامه ده که بچی جینۍ ده عامه ده که یو دی او که ډېر دی خو چې د سره بچی نشته بیا به د خاوند دپاره نیم مال کېږي او الربع د خاوند دپاره څلورمه حصه ده مع الولدي د بچي سره ولد الابن یا د بچي سره و ان سفله د خاوند دپاره به ربع وي که د دې ښځې بچی وي لور وي او که جینۍ د دې خاوند نه او که د بل نه یو وي او که ډېر وي خو چې د ښځې بچی شتي او مړه شوه خاوند به لاړ شي ربع ته صلی الله علیه وسلم